الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم سامعين، مالک بن دینار رحمه الله فرمائی وی دی دینار تا دینار ولی ویل کیږي؟ وی دار ته په دې وجه باندې ویل کیږي دینار د دوه څیزونو نه جوړ او مرکب دی، د دین او د نار نه. نو که انسان دا په ښه طریقه باندې استعمال کړي، په ښه کارونو کې، په بهترین کارونو کې، یعنی هغه مدرسه ده یا جماعت دی یا مثال یو مسافر سره چې کوم دی احسان دی، یا د یتیم سره د کونډې سره مثال، دا ټول واخله، نو دا بیا د انسان لپاره دین دی. او کچری انسان دا په خراب طریقه باندې ولګي، په غلط ځګونو کې، په خراب ځګونو کې، بیا د پیار نار یعنی اور دی. نو په دغه لحاظ سره دې ته دینار ویل کېږي. نو الله رب عزت دې زما او ستا مال او زما او ستا روپۍ په ښه ځګونو کې او په نیک ځګونو کې ولګوي او د بد ځګونو دې وساتي. وما علینا الا البلاغ.